السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ کلن فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې مو لایو ورولو د چرسدی کې شیخ کله د سرداریو بلوکي سره نږدې یو سوري مخ کې مو یو ویډیو کتلی و او هغه ویډیو چې کوم د نو مشته بار یو مو ملګری مو یو رور هغه لینک مو ته رسند کړو چې ته دا ویډیو وګوره او دې خلکو معلومات وکړه چې دا خلک په کوم ځای کې دي نو دې چې مثال مو معلومات وکړو معلوماتو کو نو دو په چرسدی کې چې کوم د نو سرداریو بلوکا دا شیخ کله پاغي کې دی او دې ماما نوم چې کوم د نو ریاض نوم دی چقدر مو خیوالو افاده شبه ریاض نوم دی او دو ماما چې کوم د دو ویني تاسو د مشومان دي دو درې دي یو دو ده او دو چې کوم د دې کې مشر دا یو دی خدا مشر دی دې څه نامه ده ماما فیاض خبرو که ماما سره ها ای فیاضه څنګه چلې سیکل خو ته میلو شو کنه خوشاله تا ته سیکل ضرورت وو دا غلی وګوره سیکل ته مونږ روړلو ویل چیر مو ته روړو پیسې هم درکو او سامان هم دل راوړی دی ان شاء الله نور بم تاسو د پاره چې کوم نه مونږ ها او بل دا وړو کې دا خبرې نشي کوي دې خبرې نه کوي جیره ها دې سنوم دی ګولې ورکو چې بس پاګه آرام کوي پاګه ودکی نشي ګولې ورکي دا یا سره آرام د پاره بس پاګه ودکی ګنده څه کوم بچای دوی نشي اوس ګولې اوس نه پری دا ډېر 50 ګولې دي ها او دغه دیم زوی دی دغه مې زوی خدري خدا دي چې کني دوم لکه د ذهن لگا دي خدا ټول لگا خدا نشي له شورانه نه کی لکه ګرځي له ګرځي دا دوه پکې لګورانه کوي لگا ډېر دغه د دې ابو ګران دي ها او ته ماما خپل سکار روزګار بس تیاری میاري کالو کو کله نه کو جنو ها دې لکه دیاړي کوي مخه د روجا کې د روک شوو د ویر ورده پښیلو ها د روجا کې زواج جیب تواچ ها غلې شکل خروجه کې ورکو دا او جنو دا ملکان ته موږ دلته 400 کې ګرځو د تصویران مو کړو او بیا مې د مردان اړو ته یو ځای په دې باندې پاره کې لاګول ها ما چې را د موبایل نمبر مو سره خپل دغه کړو صحیح ناغه بس بیا مو دلته ګاونډیان دی هغه کې اختر په لومبیر ور دلته سیل لو تسوات تتل ها ملکان غار په سر باندې هغه ولید دي زه ملکان په خره په سر به پیدا شو اختر مو چې مو کوجه کور ته نیم راغلی په تاسو وتم تخبیل عقیده ته له سبا بیت ته پاسه ګرځیدم او بس هغه نو کوم خدي چې اچول وای وشلو نه خیر پویږي په باندې شکل هغه مودل ته کې ګاونډیان دي چې دی وته بسوات ته سیل د تجي هغه د بلکان غر په سر ولید او سره خو کې هغه غر په سر تانه دجی او موږ په دغه ټیم تخبه کې ګرځېدو ته پس لاندې نه ګرځي او جی نو بس موږ تیارنګو کوې له کا سره مو لیدو هغه تانه باندې لیور کو موږ ته وی ورشه دلته هغه ته وی د پس خو تیار کړ د شپاره سم ورځ باندې دې پیدا شو ها اختر په لومبیر روجا کې لوړو به درګه اختر پرېز باندې پیدا شو اما باندې هغه قانون بس هغه نه رستو مې په موبایل د لمبر اوس به باندې سرداریاب او شیخ کله او 0333 ماما چې څنګه خبرې وکي دو د مشومانو چې کوم دنو والد صاحب د پلار په باندې شکل کې او دو غریب چې کوم ده د اوس مو 15 منټه وشو په دې 15 منټو کې چې مو د یو وکړو کله یو ته منډه کی کله بل ته منډه کی او بس غریب په ضرور ده دو مشومان چې کوم دنو دو بس ذهني د سیدی چې غریبانون بیماران دي تاسو قتل شي د په شو په دې کمیسي چې کوم ده د اډرس لیکل ده د کلی نومای لیکلي ورسره د ماما خپل موبایل نمبر لیکل ده دو پورې دی لیکل ده چې کده چې خپل دی پلا ګارد وارد شي غلط شي ویل چې دا خو وزي دی پلا کور نه بار وزي نو مثال له خبرم صحیح نشي کوي نو دې پورې د اډرس لیکل چې یره کا چاته مثال میلو شي او بیا په دې ټلیفون د ماما سره چې کوم د روبیتاو کی چې کنه یره دواله کې تاسو ده نو ماما چې کوم ده نو او جی او 15 شپږ ورځې شوې د به خبر علاقه ته د خو د میا ګجرو د روډ دا ورته دي او دا مازیګری ټیم د بس رنگ راته شو لمبر خو پدې لیکل دي او دا قصیکل را سره ولاړ بس پدې او پاسې شو پاسپورتانو چې کوړه نه راوځه ها پس بالا بیا رنگ شو دی خو بل کړی وي دلته ګرځي دا لیکم بس بیا پاسې لاړم بس دا خپل مزدوري مزدوري خو پاتې شو کنه چې اوس دې د اقبال کوي د پسې خیال کوي بیا خو مزدوري مشکله ده خدو دو سیکل مو چې کوم دنو دو ویلچیر د ورته سیکل دو ویلچیر چې کوم ده دو مو په ویډیو کې چې وکړو نو دا ټول دینه په پړوي تړل ده
او په پړو لکه دا سایکل ټول موت ګوډ دی تړلی دی نو په دې کې د ماشومان خاص کر دغه لکه دا ورته دته دا ډېر ښه لګي نو دا چې کوم دی ویل چیر کې کېناستو دا ویل چیر ورته مو یې راوړلو په کلي کې یو د ولایت فیملي وه هغې ته مو سپیشلي مو خپل ځان طرف نه هغې ته دا ریکویسټ وکړو چې موږ ته ضرورت ته ویلي چې ما ویډیو کتلي وه نو دې ماشوم دپاره د یعنې څنګه چې موږ یې ګوډي نه راکوڅ کړو نو په دې کې دا کېناستو لکه خوشحال شو ورته اوس یې دې نه دا کوزیږي نه نو دا موږ ته چې کومې موږ ولایت کې یوه فیملي ده کلي ته راغلي ده نو هغې راکړو خو هغې ویل چې موږ نامه مه اخلئ او بس تاسو چې کوم دی د بنیادم ته اوسئ د ماشوم ته اوسئ نو الله دې هغې ته هم دې خبرې اجر ورکړي چې د روغ نوی نوزه ویلچیر چې کوم دی د ماشوم ته د غریب ته هغې ډونیټ کړو نو دا ما د دی به لکه نورې خبرې نورې به تاسو ماما ما ته خبر وکړه چې اینه نه کمره کې چې کوم دی دې ماشوم تاسو ها لږه خوتلی شو ها دا ما موږ ته د ماشوم باره کې خبره کوي چې دغې خو دا ټول لکه ذهني ټیک نه دي نو دا یې د دې خولې دا بیان تاسو واورئ دا ورته چې ځان پسې دننه نه بند کړو ماښامې ټیم او بس موږ ورته چغې وسورې چې هلکه ور لرکه دې کې چې د اوړم پراته دي تلکاریم پراته ده نو موږ درته وایي ور لرکه به دې خو د دماغ خو دغه چې دې خو په دې نه دي وایي نه بچ یو پرې یو خبره دي وکړي بس بیا هغه د دي بیا بس چې ډېر ناوخته شو ور دننه بند کړه ور بند کړه نو بیا بس موږ وی اوس په دې چې نه پټو ته پته ده مو یو روټه او ترکاری د ګمټیانو نه راواغښت دغه چې موږ وی چې دیو دشي او بیا یو ماشوم راوستل په دې سوري مو ډیره واړه واغه په دې ځای په دې راوړل د ماشومه بس هغه راته دا ورې کولاو خد ځان پسې دننه نه گیټ بند کړ دا موږ کولاو نو دا خخت نه دي ته د ټول غرزول دي ها دیواله دا ګاونډیان مو دیږي به د درزار د سې بس موږ ته ځان پسې ور باندې کړی د خاصه دیواله تلل نو ماما تلګراو بیا په دې موقع چې کوم دی نو کوم ملګری چې اوس جوائن دی هغې ته دا اپډیټ دی چې موږ په دې موقع د چرسدي په علاقه کې یو شیخ کلی دی د سردریاب علاقه ده او دلته کې موږ دا ویډیو یو څو ورځې مخکې کتلي وای موږ یو ملګري سوشل میډیا والا چې کوم دی دی کور ته راغلي او دی نه دا ویډیو کړې وه نو دی ته چې کوم دی څه ضرورت و نو موږ یې بار نه یو ملګری موږ یو ورور هغه ما ته پرسنلي ما ته ټلیفون راوولو خبرې راسره وشوې او دې خلکو متعلق یې ما نه تپوس کوو چې کنې راته یې دې باره کې لکه معلومات وکړه چې دی کوم ځای کې دي نو ما چې معلومات وکړو دا په دې چرسدي کې شیخ کلی دی ته یې سردریاب سره دا نږدې دی ما ته یې به د رنګ کړو ها نو هغه بیا ما څه خبرې وشوې نو دا د ماما نوم چې کوم دی ریاض خان نوم یې دی او دې کلي اوسېدونکی دی دې چې کوم دی د زمنې چې کوم دی اینې یو د غوش کې نیولی دا غریب لکه خبرې نشي کوی او ذهني بیمار هم دی غریب یو دا بل دی خدای چې دا ورونه نه کوي او یو بل ووتو هغه ته ویلچیر مو یې راوړلو نو په هغې کې هغه ډېر خوشحال شو او موږ ته چې کوم بنیادم پیسې ډونیشن راستولي وي په هغې کې چې کوم دی هغه ریکویسټ دا او ډیمانډ یې دا کړی چې د کور خلکو ته د خپل د ژوند د هغه دپاره چې کوم دی مطلب چې څه ضرورت وي د خوراک کولو سره هغه خوراک هم تاسو اوسئ نو دغه د جوسونو پورې پیو کټنې دي مینچي دي دغه اوی دي اوړه دي چینی دي غوړي دي د وړو دپاره دغه بسکټونه دي سویټس دي سامانونه دي او مطلب دا دی چې صابون دی استعمال چې څه سامان وي دلونه قرخې وغیره وریژې دا هم ورته تقریبا راوړلو دې ته مو دغه د حواله کړو نو بس الله پاک دې چې کوم بنیادم دې خیال وساتو الله دې هغه ته چې کوم دی دې خبرې اجر ورکړي او ماما نور څه ضرورت کوي بس خدای ته بخښي موږ وایو چې بس موږ سره شي چې بس موږ په دې ژوند خطر شي کنه جی او بس دا کټول تر سونه دي یو کټ پکې پروت دی بیا موږ ها ترور پکې ساواز وکړو خو خیر ترور سره به خبرې وکړو ها دا چې موږ تا غټې منجوز ولا جوړه کړې و انجیوز ولا سیلاب نه رسولي ها ولې پیسې دې چې دې کې نه داسې دیواج ورکړو نو ته گاډو ته مونږ سره ټول ترستې دي بیا کټو دې سره نه راځي بل کټ نه راځي دي
او بس پیسو د وجه غټین دی بچي غوښتي چې دی لکه ته ستاسو غوښتنه ده چې کني دې کې کوټه بل جوړه کی څه طریقې کار وکي بس مونږ خو چې یاره ما خودشته دا زم ته کوم مې دا خرڅو منو دی خو په نور واخلو مطلب د وضعیت شي مطلب د وضعیت شي وړي کې دې ته بار دوه درې کټه واچو بیا په غلطنو شو وړي دی او جی او بس خلکو سره د خدای خو کې سره کینو هغه دې سره په دغه کوم دا پر دې دا مې سخپل او سره یو بل خو ما چې یاره دې ته سہولتي دا ماشوم د کله بتلو او کله بنت کله بوا کله بنوا بار راځي نو بس دا دې نه په دې کور کې وړي کې غونډه کې ځان ته دا نغره غونډه کې جوړ کړل او بس خپل استعمال چې سوي هغه کټوي مټوي دغه ځان ته چې کوم نه ګیس مېس نشته د لرګیو سیستم دی او مویا چې کوم ملګری اوس جوړ وي هغه ته بیا دا لیټس اپډیټ دا ویل کوم چې زه موجوده چرسدي په علاقہ سردریاب کې شیخ کله ورته د ریاض ماما ریاض خان په کور کې زه موجود یم د چې کوم د درې سالور ماشومان دي او ټول چې کوم د ذهني بیماران دي او موږ ته یو ملګری دا ریکوست کړو چې ته دې خلکو دې فیملی باره کې ته معلومات وکړه چې د کوم ځای کې اوسېږي زه څه ته ډونیشن چې کوم دی نو ویرکونه غواړم نو چې مو معلومات وکړو نو د شیخ کله دی په سردریاب علاقه کې چرسدي کې نو موږ ورته دغه د خوراک سامان هم وروړو او دې چې کوم دی د ویلچیر ریموټو دې کې هغه بل ماشوم او مشر زوی اپه کې کینی نو مطلب دا دی چې د موت ګوډو دته موږ نه مخکې مرته بل چم را وړه دغه خو بل ویلچیر اوس ماشوم پکې وته ها او ماګه راوړو جی ها جزاک ماګه به راوړو جی بس ما ته ویره سیکل مې دغه کو هغه به چیر دا خو د دې ماشوم د ګرځېدو نه دی جزاک الله دغه د بیا وروړو خیاسته سیکل او دا تاسو په دې هغه باندې دی وجه په دې زنجیر زکه ته چې د باروزی دی په دې په دې نه دی نو بیا کم په لار بس په ورته ورغه دو زنجیر تاسو ګوره دو چې کوم نه دو زنجیر د ماما یې چې کنه دې په دو زنجیر دې پورا چې نه دغه ماشوم چې کوم نه دغه پسې تړلې وي دا کنه بار وځي کنه نو دې لکه ذهن کور نه کوي غریبانان بیماران دي داینه دغه ویلچیر دې ته مو یې وروړو او د دې ویلچیر ته دمر خوشحال دی چې اوس بس کله بار وځي کله یې نه راسي نو بس الله پوک ته هغه خلکو سره چې کوم نه نو دې خبرې اجر ورګي چې موږ ته چای دې پورا د ویلچیر روکو او دغه سودا مو دې ته وروړله نو بداله باندې سیکل په ما راوسته تا واکه ابو ما نور بدل وروړو مړه نو ته موږ سره خبرې ولې نه کې ته ما سره خبرې وکړه ته لګي خبرې وکړه السلام علیکم فراز فیاض خبره راواله مې ته نو څه غواړې دې خورو ګوره ما نه سیکل سیکل ته چلولې شي دا دې ما ته دې خورو ګوره ته سیکل چلول شي نه کنه ځان به خوب کې کنه ته څه ماته دوه غاړو بریکونه وځي پدې سره نه کنه دا خیر غاړو ولا خو پوي نه یو کې سره گزارا دی او خدمت کی دا لکه دغه د ډیر سپورټ کول نه بار نه مالشه ګوره ماما وې د سیکل کوم دا لکه سپورټ زیات کول دي ډول سپورټ خدمت زیات کی دا ماما وې د سیکل ډیر غادي او دې او دا چې کم پکې لګ ډیر دا تاسو چې دا غره د سبق مبه کوی کنه بده دل دکی محمد پدې ته باندې سکول دی سکول وای درې میاشتې مو ته ولګه هغه استاد هم راته دا کې دی ها دې چې خدای پاک ذهن روان خو زه چې کم دی کنه تا په دې خپل موبایل کې زره وستل نه غواړم کنه په دې لکه دا د سې چې د ملک د پښتو دی او بل خبره دا ده چې ټول ناول خبره خدا ده چې تاسو سره چې دا چا مدد وکړو خپل دعا کې چې کوم د سپیشلی هغه خلکو ته دعا کوي ان شاء الله ابو داله باندې څه کنه کېږي حتی چې کنه ما زه پکې خبرې کوم خاصه ما دروزه ها مو چونکه ملګرو د چې کوم کسون تاسو آنلاین
مو اینې تاسو به اورېدلي وي ما ترور سره خبرې وکړي چې زه تا پکې راوستل نه غواړم خو ترور یې چې خیر دی زه به بورکا واچوم وایي ما چې څه ډیمانډ دی څه ریکویسټ مې دی خلکو نه نو زه لکه څو خبرې کوونه غواړم حالانکې ما ورته ووایي چې زه لکه په خپل سکرین باندې تا نه راولم خو هغې دا ریکویسټ وکړو چې خیر د مثال زه به بورکا واچوم او ته ما نه پکې خبرې ما ریکویسټ خلکو ته پیش کړه سکول یې زایا خاطروري ټول ناول خو چې کم دی نو مونږ خو ستاسو د حالات وکړو دلته کې او دا ابل رزما په خپله لکه دا په ویډیو کې کتلی و تاسو ته څوک دلته راغلي وو که نه نو ویډیو زما یو بل ملګری دی بار ما سره هغې خبرې شوې وي هغه ما ته ووایي چې کنې تاسو د دې ځای ځایګه معلومه کړئ نو زه څه لکه دی ته څه پیسې میسې ډونیشن ورلېږم که نه نو اول ریکویسټ خو دا دی چې کم ملګري چې کم دی تاسو سره دومره مدد وکړو دعا کې یاد ساتئ او انشاءالله نور به هم کېږي او بله خبره ته یې چې کنې ما څه زه څه ریکویسټ لرم نو ته د زما بار چې څومره دا ملګري دي مسافر رونه خویندې دي هغې ته ته څه ویل غواړې بس روکې زه وایم چې خدای دې ورسره ډېر ډېر خو کې دا زموږ زندګي او دا مو ژوند دی خدای مو هغه ځای کې په کار کې چې کوم ځای کې مو لخلېږي خدای دې خلکو سره ډېر ډېر خو کې امین ما سره چې څوک ته زړو جامو ښېګڼم کې روکې زه وایم دی ما سره دا نه وکړه د دې جامو ته موږ نشو ټینګېدي د دې دغه ته دا حال دی ورځ کې 3 بانې نه مشلې 2 مشلې 1 مشلې دا په ما جمع یو دی په دې یخ ځمکه تړلې دې کټ کې نه رغه کېږي بدنشي ګولې ورکو سر ځمکې له راولي بس زموږ دغه ژوند دی روکې زه داس دا مینیمم د دا کوټه او چې واړه غولو کې نو دې خو د شپې مې چا دی ډکې مې تشم کوي د هغې کې ما سره مېلمانه دي سم دي پکې هغه کوټه راهي چې یو کټ پروت دی دویم پکې نه راځي دا مو کور دی دا مو راغلي موږ وایي زموږ دا پلان باندې چې بس لوی ځای والو او 2 کوټې جوړ کړو چې دغه هلک سار ګیرو ماښام یې راخلاصوه ګیلې پلار ته بل ځم چې وکړله د ویل وا ډېر خوږ دی ګنې ما به مړ کړی وه دا غټ هلک دی دا مشر دی که نه دا په ځان نه دی او بس دم وی ګناهګارې کوم ګنې ما به هغه کړی وه د کاره خلک ووایي الله پیدا کړي دي او الله به چې کوم هغه بیا ګاډو واله مړه شوم د پنځه مکاله مزو به تړلی مې لور دی لور مې مرکې زما بس خلاص دی ما ختم دی او دا هلک دی دا کونې نشینځلي پلار دا 3 مانه پلار لامبئ خپل ځان یې وقف کړی دی دې ته بس ما ته وایي تم بیمار یم مدام ناجوړه یم او چې دې زه ناجوړه یم دې خپل مې چا ځای رالی په ځان نه دي مږي او خوري بس الله پاک یې روکې تېروي بس موږ وایي چې زما بچو سره څوک ښه کوي خدای دې په هغه دنیا مه سره وکړي په دې دنیا هر څه پاتې دې روکې زه په اسم هر څه سره حالي نارې به سره ډېر ډېر خو کې خو چې سره هم شي نو زما د زړه له خوشحالي نه راځي زما دا بچي دي دا مې زندګي دی یو وخت یې بله ځای المارۍ نه راوویشو څلور ټانکې په ما سره چلو شو وینه تې تلې وه ډېره دقه لا زور د نشي ګولې بس ورکړو نه او ته چې کومه د کور خبره وکړه نو کچېرې په دې تیار ځای کې ستاسو څه بندوبست کېږي نو هغسې کېدل شي ولې نه دا ځای مې خوښ دی خو چې سم جوړ شي نو خوښ مې خو زموږ ته وس نشته دی ستا دا ځای مې ځکه خوښ دی چې امانت ته خلک راسره وکړي جنګ جګړه نه کوي یو زوی مې بس سم دی هغه اوس په 300 روپۍ ورځ کار له تللی دی پکې سم دی یو سم دی یو ټوټل څو دي ټوټل 3 معذوره دي 3 معذوره یو سم هغه کار ته ځي نه 300 روپۍ ورځ سکول یې ویلې او 300 روپۍ ورځ ورکوي 300 روپۍ او ته به غیر کې داسې وي د کالج باندې 200 روپۍ په لږه لږه جمع شوي دي چې زموږ وس نو موږ نه ورکول هغه رانو هغه دی غواړي موږ سره نشته دی موجوده چې کوم دی ترورې لکه تاسو ته موجوده چې کوم دی د رهایش دی ځای کې چې کوم اوسېږي دې کې ته چې کنیره دا اینې دا چت دی یو منټ ترور خبره دا ده چې کنیره دا ځای چې کوم دی نو ټوټل دې ځای کې یوه دغه کمره ده او دې کې چې موږ ته مېلمان روشي او بل چې کوم ده نو هغه کوټه ده عام تنګه توغیره ده او بل دو وړیکې د برنډا غوندې کې چال دی نو په دې کې چې کوم ده تاسو د چات پوزیشن وګورئ چې ټولې تختې پکې لګولي دي رفلي د تختې پکې دي باران چې نموږ په اور بلول کې ځای وچنېدې کې نو چنېدا مو دې هلک لرکه چې باران یې داسې خوله دلته ټک وخو بیا
ها اېدینا تروري مونږ نه مخکې لکه یو بل ملګری راغلی او بل چا داسې تاسو سره څه مدد کړی دی؟ نه موږ سره چارو کې اوس بس بله ورځ چې راغلی نو خدای دې بس خو کې دا سیکل یې راوړی دی او پلار ته یې ولوي چې هر چا ماله پیسې راغی کې زه به تاله څه دوکان یا څه بندوبست وکړم ته خو دې وړ ولاسه کار نه شي کولی. صحیح ده. او نور چا لا داسې څه نه دي دغه کړی بس. تو دې رهایش نه علاوه نور څه داسې څه ضرورت وي څه غوښتنه دې وي؟ بس خدای ما خپل ځوانۍ را باندې الله زړې که خدای مې را قدمونه نیکې په تله کې واچوه چې زما معذور بچو سره څه خو کوي نه الله دې ورسره په هغه دنیا مو کې او په دې دنیا مه. زه د زړو جامو په دې خوشحاله یم. دا ټولې مالم خلک زړې جامې راوړي دي ماشومانو له هم راوړي. پلار خو یې دغه دی چې جامې به پوره کوي که پیزار به پوره کوي. دغه غریب هغه هم ډبلې چولې دي بس دغه 3 میاشتې پخې وشو دې کار نه دی کړی. شته هم نه چې وشي نو بس د رنګ واپس وشي راشه بیا زوی دې پلان کې ځای کوي ورته یې واپس کار کوي. نو بس دغه دا ترور ده او دې ترور هم چې کوم دی د هغه لرې کوه تاسو ته چې کوم دی خپل ریکویسټ وکړو ګوته دې کیمرې ریکویسټ یې وکړو ما لکه زونی ما چې کوم دی دا په سکرین نه راوسته خو دې ترور خپل ریکویسټ وکړو چې پلیز ته لږه مطلب زه یو څو خبرې کونه غواړم مسافرونو خویندو په مخ کې چې ما څه ضرورت دي څه هغه دی نو چې زه مسافرونو خویندو ته چې کوم دی نو وایم او ما ته چې چا ډونیشن رسولي دي پیسې به م زه دې ته ویر کوم او دغه سودا مې مور ته راوړې ده او ما سره په دې موږ مسجد دی او انشاءالله موږ به دې ته خپل چې څه ډونیشن بیا به ویر کوو او تاسو ورونو خویندو ته ټولو ته ریکویسټ دا دی چې څوک هم څه قسم ته مدد کونه غواړي ما سره خپله رابطه کول شي هغې نه علاوه که ما سره نشي کوی دا شیخ کلی دی چرسدي علاقه کې سردریاب علاقه کې شیخ کلی دی دې مما نوم چې کوم دی ریاض نامه یې ده او تاسو د سره چې کوم دی رابطه کول شي د ټلیفون نمبر هم شته که څوک موږ سره هغه کونه غواړي کانټیکټ نو ما سره کول شي که د مما سره ډایرکټ کوله غواړي نو د ټلیفون نمبر به هم زه دیر کړم نو مطلب دا دی چې تاسو دې سره مدد وکړئ نو الله پاک به تاسو نه ډېر خوشحاله شي او د وړو ته ونیسئ تر هغه پیسې صاحب ښه که نه ګوره مه کوه دوکان بیا ماما خفه شي که نه مه کوه ماما بیا موسیقل ته به وځم بیا ګوره موږ نه راځو که ته ورانې کې سرکې الله دې سره ډېر بس ترورې ته په مخه دا زموږ بچو اما che da te che non bata. Da, da. Toma. بيت على وش المعريق. كنا. بيت على وش المعريق. يا كل ثانية. ماما سوي ماما وي ما سره خبرې وکړه کنه ته یا دې ګوره تا ته معلومه چې بدل ماما سیکل راوړي روان دي فیاضه دی واته ما ته ماما د سیکل راوړي فیاضه سلام ولا علیکم بانا تعبان. ماما هغه سوي ته به کې سوي ده ته به کې سوي ده دا لک صحیح خبرې وکړه کنه یا ته سکول ته ځې سکول ته ځې کنه ولې ته سکول ته ځې نه ځې فیم کې پلار په دې وایي سکول ته ځې سکول کې کړو درې میاشتې وته لاړو نو پس 1 او 2 پاکستان سړی ګاونډي دی هغه ماته ځکه الله پاک دا ذهن روان که خو بس نه نه سکول ته لګا دا خو فلل دی راځي دا په زیات سیکل کې ګرځي دا ماشوم نه دی دا ډېر بس زیات ګرځي امين. روري دا مونږ یو ورور چې کوم دی تاسو ته د وړو دپاره چې کوم دی 15,000 روپۍ دي ده 15,000 روپۍ دي هغه ځای کې په کار کې چې کوم ځای کې هغې کس وي زما نوم ما اخله نو دا بس ستا د دې وړو او ستا چې کوم دی مطلب د کور خرچه مرچه که نه نو بس دعا کې ضروري یاد ساتئ بالکل دا خو تاسو ته ووایي چې خدای دې راباندې خپل ځوانۍ زړې کړي الله مې قدمونه را نیکې په تله کې واچوه چې چا تا سودا راوړې ده نه الله دې وله دا یو د عزت ژوند د ټولو سره ورکړي سره امین بس دوا کې یاد ساتئ او دا ویل چیر چې کوم دی دا کورسې دا زمونږ یو بل ملګری دی هغې تاسو ته دغه کړي بس اوس به د خیره سره موږ انشاءالله اجازات غواړو ماما سره هم خبرې وشوې او ماما چې کومه کور وله ده ترور هغې سره هم خبرې وشوې
امید لرم تاسو به ډېر ملګري چې کوم د ویډیو به کتلی وي او دې ویډیو په ذریعہ به تاسو مدد کوونه غواړئ نو څوک هم چې څه قسم ته مدد کوونه غواړئ نو موږ سره رابطه کول شي که موږ سره نشئ کوی نو تاسو مطلب دا دی چې د مما نمبر به پکې زه ویر کړم اوس به موږ د خیر سره روانګي وي موږ چې خپل څه مقصد او پورا شو او موږ ته چا د زموري راکړي و چې یاره تاسو د خلکو تاسو ډونیشن او د پیسې او د سودا ورته اوسه نو دغه سودا او پیسې موږ دې ته ولاکي ډېرې دواګانې وکړي ان شاء الله موږ به خپل میشن دغه کسي جوړي سوتو غریبانو خلکو به موږ خیال سوتو الله مو خوشاله ساتي ماما په کې خيري وسو خبري وکي بس بیا به موږ روانګي وي د خیر سره ماما حاجی نو بس الله تاسو را ډېر چې په زمو خیال مو ساتو امين او خدای مو مال شه بس خدای ما سره شه خدای سره ډېر دو مسافر لکه مثال مسافر نو د مشترک نه بعد وسره او د غریبانو خلکو د ته مو چې سچا یو ملګری لشرلی او یو ورسره په خپل ځای تاسو وکړه ویډیو کې نور ملګری لکه چې ډونیشن کول مدد کول غوړي بس خپل او تاسو تاسو شبیر په کې لیدي شیخ خالد سرداریو ټلیفون نمبر یې ماما ټلیفون نمبر دوده کاسو کوم سره رابطه کول شي د ماما ټلیفون نمبر دی سرداریو باندې پدې کې چې د مشومان چې غلط شي نو چې څوک ورته به په دې نمبر باندې ټلیفون کوي دغه نمبر دی 0333906486 دې ماما نوم چې کوم دی ریاض دی او په شیخ کلی کې چې کوم دی په سرداریاب سره په چرسدي علاقہ کې دې د کور دی تاسو کول شي ټول مصبر د مشترک پر د وصله ما ان شاء الله بل کلپ کو پیرو شو ان شاء الله ترغیب پورې لګه شاند ما خلو بیا واپس رابط ماما زوخه اورګه د شربت ماما بازو شربت پرېګه د ماما بازوخه او بس دا موږ ان شاء الله روانګي د خیر سره بارو باسي ازيري جو دي خیر سره جواب غوړو الله حافظ الله پامان دا ته واره یا موش ته